بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب أخرجه مسلم. وفي لفظ له فليرقه وللترمذي أخراهن أو أولاهن. دا باب المیاہ سره یو بل حدیث متعلق هغه ذکر کوي. د ابو هريره رضی الله عنه پر روایت باندې ابو هريره رضی الله عنه روایت ته قال دے فرمائی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی طهور اناء احدکم پاکواله د لوخي دی او تنستاسو اذا ولغ فيه الكلب کلا چې خلوي پای کې سپه اي يغسله 7 مرات شينزي باغلرا وکرتا طولهن بالتراب چاول کرت داینه په خاور سره اخرجه مسلم. دا حدیث امام مسلم راځتله. وفي لفظ له مبلفظ د مسلم کې فليرقه دا وبد واړی. وللترمذي او ترمذي پر روایت کې داري چې اخراهن اخر کرت دی وینځي په خاور باندې او اولاهن یا دی اول کرت وینځي په خاور باندې باندې شک دی. دی حدیث کې لاول د الفاظ او تشریح طهور معنا د پاکوالی باندې دی. دا ولغل فيه الكلب ولوغ لکیږي اصل کې الشرب بطرف اللسان د جبه پر طرف باندې سکل کولې ته ولوغ لکیدل شي. دا حیوانات چې کوم درندگان دي پکې لکه سپې شو ګیدړ شو شرمخ شو زمری شو کنه وغیرہ دا ټول حیوانات دا اکثر چې کله وبس کی کنه نو په دې جبه پر طرف باندې کی تاسو بلیدلی دي ته ولوغ لکیدل شي. الشرب بطرف اللسان اذا ولغ فيه الكلب کله چې خلوی پای کې سپیمانا سکلو کی پر طرف د جې باندې 10 په نو حکم دار یغسله 7 مرات چې انځي باغله وزل اولهن بالتراب چې اول ځله په خاور باندې انځي. او په یو بل روایت د مسلم کې دا سره غلی فليرقه دا دی واړی دا وبري سکی دا دی واړی. دله په زبان علماء شاذ ویلې دي او لکه دا یاسین الفال ماهر یاسین الفحل اگر دی بلوغ المرام په تحقیق کې لیکلي دي چې دا لفظ شاذ دی وایي. او موږ چې شاذ ویلې پکاره دا زیادت د ثقه زیادت د ثقه مقبول وي ځکه شذوذ خو پاره کې چې کله د بل لفظ سره مخالفت دي څه مخالفت خنشته دی. ذکر طهور نه دا معلومیږي چې دا وب پاکي نه دي نو چې وب پاکي نه دي چې کله پکې سپې خلو وهي نو لازم د هغه سرسه شریاړول دي کنه نو واړول شي. نو شاذ ګوره شاذ او زیارت د ثقه دی غټ فرق دی. شاذ په هغه دی کې چې کله د ثقه د راویانو د کلام سره د مخالفت موجود دی د مخالفت خنشته دی کنه نو به دی واړی. او ترمذی په روایت کې لګ دراوی شک دی چې اخراهن ویل ک اولاهن ویل دا لیکن اکثر محدثین په دې باندې قایل اکثر محدثین چې دا لفظ دا د اولاهن بالتراب دی ځکه چې ردی راویان سری کثیر دي او دا د بخاری د مسلم راویان دي او کثیر دي او هر چی دا اخراهن بالتراب دی لہذا دا شاذ روایت دی. نو صحیح تحقیق پرې کې دار چې دا اولاهن بالتراب دی. لکه دا امام طارق الدین په خپل سنن کې ذکر کړی چې دا اولاهن بالتراب دی. او بل وجدای چې اخراهن بالتراب شي کنه اخرنه نبی پای کې بل کرت انذر تم ضرورت پیخیږي ځکه چې په اخر ځل باندې ته پرې لوخي باندې خار واړې بیا بل ځل وینځي کنه ککړ به پرې دی بیا خاطر کړ جوړي کنه ځکه اولاهن بالتراب دا صحیح دی. د دې حدیث تا فواید هغه دا معلومیږي. یو فائدہ سپیر نجس دی سپیر سره دا نجس دی او د دې ټول بدن دا پلیت دی دا نجس العين دی. دیم فائدې دا معلومیږي
چې دا په اغلظ النجاسات کې دا داخل د نجاست سره هغه سخت دومره سخت چې ګورغلی وکړ بینځل کېدلی شي. دریم فائدې دا معلومیږي چې سپی چې کوم دی داغه د نجاست په ځای لګولو کې خاص کر داغه په ولوغ کې معنی داغه په جوټه کې و کرت کافي کې د وونه کم هغه نه کافي کې. څلورم فائدې دا معلومه شوه چې په دې کې خاور ضروري ده چې خاور په کې نه نو نفس په انځور وانی دا کافي کېږي نه. اوس بل مسله هغه پکې دا هغه ته ضمنن معلومیږي چې دا خو صرف په خله باندې دا لوخه جوړه کو. اوس کچرته لر باقی بدن لکې دا خپدا بل زیره دا په لوخي کې ولګید لہذا دا قوم دا حکمي نو په دې کې دوه رائے د اهل المدي. یو رائے د اهل المدات لکه امام مالک رحمه الله هغه و چې دا د لوخي انزل د سپید جوټې نه دا تعبدي حکم دی دا د عبادت په تور باندې دی. نو لہذا په دې پسې انحصار پکار دی چې دا خلو د قبلوخي سره ولګي نه غو وزلیدلی شي باقی بدن په دې کې نفس نشتري وي. جمهور علما وایي چې نه دا د نجاست په وجه باندې دی چې هر کله د خلو دا ګنده ده او د خلو چې کوم دا پلوخي کله دا ولګي د جواب کې ولګي جوړه کې لوخه نو چې وکړه انځلې شي نو باقی بدن به وکړه انځلې شي باقی بدن به هم وکړه د کارم د نجاست په وجه باندې دی کنه او ټول بدن چې کوم دا نجاستونه راکته. هدي بل فائدہ دا معلومیږي چې په حدیث کې صرف خاور راغلی دا لہذا د خاور په ځای باندې بل شی نه کافي کوي. سړی وای چې رضا په صرف باندې زما په شی په باندې زم په صابون باندې زم وغیرہ دا نه کافي کی. ایره چې کوم دا هغه نه کافي کی ځکه ایره خاور ده خاور مراد ده. حدیث کې امدار راغلی ولی د نبی صلی الله علیه وسلم په دور کې ایره موجوده په دور کې صابون موجودو په ټیم کې نورم داسي د نجاست ځای کول د لپاره اشیاء موجودو پیغمبر صرف خاور ذکر کړی دا او په دې کې وسین ثابت کړی دا معجزه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ثابت شوی دا چې واقعي پر خاور سره کوم دا جراثیم دي کنه کوم میکروبات دي دا صرف په خاور باندې لري بل شي باندې لري دا په خوردبین باندې معلومه شوی ده چې صرف په خاور باندې دا جراثیم ځای لري بل نه ځای لري. دا جراثیم د سپي په خپل کې ولې سپي کې دا یو غټ خاصیت دی کنه ډیر ناکاره صفات پکې دي. یو صفت خبيثه په کې داري چې د خپل دوبر همیشه لپاره چټي خپل دوبر او دغه د وجه نه د خلتا د جراثیم نقل کی او دغه جراثیم د پر خله کی نو چې کله دا سوچي چی یا د لوخه جوړه کی او دا سوک د دې علاج ورکی نو په دې کې کلیب بیماری او ته کلیب بیماری اقبیا د تلګي چې به د سړی ولې کې به علاج معالجه هغه کې پټي ټول بدن کې جراثیم به خارج خجی. بل مسله هغه بل فایده هغه د مولوی د حدیث ته چې دا حدیث پرې ټول سپوت شامل دی ځکه طهور انا احدکم اذا ولغ فيه الكلب کلب مطلق ویل دی کاغه د ساتنی سپه کاغه ساری سپه دی کاغه خاریو سه خاری اړیو شي. بعض علماء اجازه ورکړل چې کم سپي دغه په ساتنه کې شریعت اجازه کړې ده لکه څوکیدار سپه شو د پسر سپه شو او دارنګ د ښکار سپه شو او دارنګ د ګړو بيزو سپه شو دا سپي د دې په ساتنه کې شریعت اجازه مونږ ترا کړې کنه وې دې جوړه خیر دی دا قول کمزور دی ځکه هغه لپاره دلیل پکار دی دلیل نشته چې پیغمبر دغه تخصیص کړی دی او دا مطلب درې غني چې دغه د ساتنې اجازه مونږ ته وشو غني هغه پاک شو او دا غري جوړه پاک شو دا ټول سپوت هغه سره هغه شامل نه دا قول جمهور علماء دی. بل فائدہ هر کله چې سپین جسته او دغه لوخه چې هغه جوړه کینو دا انزل پکار دی نو د سپینه خو به خنزیر ډیر نجسته کنه لہذا هغه منزل پکار دی وره هغه منزل هغه پکار دی. بیا د تری حدیث کې یو مسله اختلافیه او مسله اختلافیه دا چې کله سپه لوخه جوړه کینو دا څو کړ منزل پکار دی نو پدې کې دوه رائے د اهل المدي مشهوري رائے د جمهور اهل المداله چې دالوخه بو کړ دینځلې شي یو کړت په خاور باندې او د دینه بغیر دا نه پاکيږي. دویم رائے پدې کې د احناف حضرات دا احناف حضرات وی هغه وی د حکم په شان ته د نور نجاستونه دي چې نور نجاستونه دا درې کړت انځل سره پاکيږي د قرنګ د سپي د جوټا دام په
په درې کر سره هغه پاکیږي لوخه درې کر سره وي او دیو پکې خاور شرط نه وي د خاور نه بغیر پاکیږي وي د حناف حضراتو دلیل په دې باب کې سره او دا غیر دلایل چې کله جواب وکړي چې جمهور علما دلایل په خپل باندې معلوم دي حناف حضرات هغه دلیل دا پیش کړي وي د دې حدیث راوي څوک دی ابو هريره رضی الله عنه مشهور راوي دی او ابو هريره داغه نه پخپله فتوا نقل په سنن د دارقطنی کې چې هغه ویلي دي چې کله سپېلو خجوټه کې نو دا بدرې کرت انځلې شي او هغه دا یو قاعده ذکر کړی دا چې کله راوی د خپل روایت نه خلاف وکي دا دلیل د نسخ وي لہذا ابو هريره هغه ته دا حدیث معلوم شو چې منسوخ نو ځکه خلاف فتوا ورکړی دا ورنه کچر ته دا منسوخ نه وي نو خلاف فتوا ول ورکول د حدیث صحابي باندې خو موږ دا ګمان نشو کولای چې هغه د حدیث مخالفت کاو دا رہی غټ دلیل لہذا د حدیث هغه په دې سره منسوخ دی د دې جواب هغه دار چې ګوره یو دا په نور نجاستونو باندې قیاس کول دا قیاس په مقابله النفس دی او قیاس مقابله د نفس کې سره دا خو صحیح کار نه دی دا خو ابلیس چې هغه به د قیاس په د نفس مقابله کې قیاس کاو دا خبره نه ده دیم دار چې د ابو هريره رضی الله عنه روایت کوم دی پیش کړل دي داغي جواب دار چې په دې کې جمهور علما او قاعده غدار چې اعتبار روایت دراوی لره دی رائے دراوی لره اعتبار نشته دی ځکه رائے دراوی چې کوم دا پای کې خطا کېدلی شي هغه قول غیر معصوم دی او هر چې مرفوع روایت دا قول چاله د معصوم دی د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خبر دا مقدم کېدلی شي او هر چې د راوی رائے دا هغه له اعتبار څخه نشته دی چې پای کې احتمالات شته دی کتوی چې د حدیث مخالفت څنګه کړي مونږ چې دغه احتمالات دي کې دې چې د حدیث تیر شوی د انسان خو خامخا د ير نه جوړ لرو اول الناس مفید کې ولا قاعده ذکر کړي اول الناس اول په انسانانو کې اول يرونه کېږي آدم علیه السلام انسان دې کنه اولنې او اول داغه خبر ير شي و نو ير کوي د آدم علیه السلام نه خبر ير کی نو ابو هريره نشي ير کېدلې نو دا احتمال شته چې ابو هريره نه کېږي چې دا حدیث ير شي دویم احتمال پکې دا احتمالي خبره ته کوم ورخه تحقیقي جواب وسکم دویم احتمال پکې دا لري چې دې کې د راوی پر رائے کې احتمال د دغه مشتری د بلې خبرې مشتری احتمال د بلې خبرې مشتاغه ده چې کېدې شي د راوی دا رائے وي چې دا حکم دا په طریقه د استحباب باندې تعویل په کوم کېدل شي کنه چې کېدې شي د راوی پر حدیث څه کړي تعویل کړي په دې کې بل جواب خو جواب داري چې د ابو هريره رضی الله عنه نه د وو کرتو فتوام نقل لا ام د قدار قطنی کې نقل لا نو په دار قطنی کې د ابو هريره دوه قسمه فتوی نقل لی یو فتوا د وو کرت نقل یو مرفوع روایت دی اخداري یو فتوا دا په خپل فتوا ور کړل چې لوخه کله په هغه کې خلوه کنا نو لہذا دا وو کرت انځلې شي دا یو فتوا دا او دویمه فتوا دا چې کوم احناف ذکر کوي چې درې کس به انځلې شي نو وسرا شي د احناف د قول مطابق من بدل ته دا ویو چې هغه وی اذا تعارض تساقط کنه دوړ فتوی معارف وی کنه چې دوړ فتوی کې تعارض راغی ساقط وی کنه نو رجوع ته څه وکړو مرفوع روایت وکنه نو حدیث مرفوع کوم دی هغه شرط یو دویم دا چې فتوا د وو کارت دا د ابو هريره نه ثابت به اسناد صحيح لا علت فيه او هر چې فتوا د درې کرتو دا نو پاغي کې لکسنا څه کلام شته ولی ځکه دغه په سند کې عبدالملک دی او عبدالملک چې کوم دی دغه حافظه کې لک معمولی شان د فرق اگر چې معتبر دی لیکن حافظه کې لک فرق او خطا کېده با او د مخالفت ایوب کړی دی په دغه فتوا کې نو ایوب چې کوم دی اگر روایت کړی دی د عطانا نو اگر سو کرته دی د محمد بن سیرین نو هغه د وو کرته دی او عبدالملک چې نقل کړی دی د اسانو ناغه سورې درې کرته دی او ایوب ډیر څه قدر شانه د عبدالملک نه نو لہذا التم روایت د وو سره راجح دی مثلا باندې پوښی کنه الحاصل د بحث شو
الحاصل لباس دا شو چې صحیح قول لیک دا راجح قول لاره چې کلا بلوغ کې سپه خلووي او جوټه کې نو دا به وکړت انځلې شي او یو کرت با په خاور باندې هغه کړولې شي. پېښ وځو نه کاندي مستاسو کې مشکال راشي چې په حدیث مسلم کې راغلي په روایت عبدالله بن مغفل باندې رضی الله عنه چې پای کې داري وعشروه الثامنه بالتراب تاسو اتم کرته هغه په خاور باندې کړ کوي کنه داغي جواب جمهور علما دا کوي چې حالت اتم کرت په دې خاور باندې اطلاق کړی دی مجازن ځکه چې اتم کرت په خاور باندې کړ شي کنه بیا خو بل کر نه هم کړ دی وو د ضرورت نه لري اصل کې دا یو کار اخار باندې کړول دی باندې دا اتم اطلاق کړی نور دا قوو سره منافات هغه نشته دی. دا مسله د دې باب ده د حدیث هغه څه شو معلومه شو.